بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپور ستاسو په خدمت کې د عمرزو محمود آباد نه حاضر دی. کتونکو کیمرامین دا سره دی عمر باچا. نن چې د کم غمزولی خاندان ذکر کوم او راغلی منو کتونکو دا کور چې تاسو وینئ نو دا د کرایه کور دی او دې کې کری ورکوي 3000 روپۍ او په 3000 روپو کې دا ټول چې کوم دی نو په دې ټوله په دغه کمره کې چې کوم دی نو میشته دي. لږ زه برته لاول د دې کور خال وښیم نو د هغې نه پس په چې کوم دی نو بیا تاسو ته زه خبرې کوم. دا وګورئ جي دا پرده ده او دا چې کوم دی نو دننه وښایه دا بیا کمره ده. په دې غریبۍ کې ژوند او بیا په دې ګرانۍ کې ژوند تېرول چې کوم دی نو ډېر زیات ګران دي. ښه دې خواته راشئ جي دا وګورئ چې دا کور درته زه کوم ښیم او دا تاسو دا اسباب وینئ په دې ځمکه چې پروت دی. دا هغه دري دي او دا سامانونه دي. د دې نه واضحه دا پته لګي چې دا خلک انتخابي در په در دي چې دوی یې تړلو ته نه پرېږدي چې کوم کور کې کرۍ نه شي ورکولی نه هغه خلک وباسي او بیا بل کور ته لاړ شي. نو به دوی تیاره سودا چې کومه ده یعنې د کور کډه هغه دوی تیاره ښودلې ده. اوس د دې کور سربراه چې کوم دی کتونکو یو دیندار انسان و، تبلیغ کې تللی او د بلوچستان نه چې کله راته نو په ډېر اسماعیل خان کې د ګاډي ته حادثه شوې ده او د هغه حادثې ښکار شو. د هغه نه پس چې کوم دی د دې کور مشر دا دی او ده نن د خپل کور ته دې چونکې بیلو نو هغې نن 4مه ورځ ده چې د کم کور نه د هغې جنازه ووتله نو بیا دغه کور کرۍ نه شوه ورکولی. نو دې زوی په دې معذورتیا کې چې دې خپله بیمار دی، هغه مور خویاندې دا رونه دا واړه ټول تنکي دي. دا وګوره دې خپله چې کوم دی دا وګوره او نور معذور دی. هم خبرې ترې کوو. ستاسو نوم دی؟ زما صاحب رحمان. صاحب رحمان دا ولې؟ دا مې بس دیاړي میاړي مزدوري کوو هغې کې مې شیبه راتب او کلمې مې شلیدلې. دې اوس علاج روان دی؟ بس اپریشن مې کړی او کلمه مې باره دی اپریشن پاتې. ستا ګټه وټه څه ده؟ بس هېڅ هم نشته. پلار هم لاړ؟ بس پلار به م ګټلی بس مونږ ټیم هم تېره د هغه مو بس دا واړه رونه خویندې ما نه کشر ورور مې دغه بس. څو رونه خویندې؟ 4 خویندې او 5 رونه ټول دا مې کشر ورور ټول واړه دي خوراک له خولې دي؟ ټول واړه. 4 خویندې 15 رونه؟ 15 رونه. او ستا بچي څو دي؟ زما 2 زامن دي یو مې لور ده. 3 ستا شو 4 او 15 نه هغه شو؟ ها جي. مور هم ده؟ مور مې هم ده. کورواله هم دې ده؟ کورواله. څومره وخت شو دی؟ نو پلار خو مې تقریبا دا 8مه 9مه ورځ ده زما څه 3 میاشتې شو چې کټ کې پروت دی. دې څومره وخت له تلو؟ دې کوټې ته اجتماع له تلو واپسې کې راته ډېر اسماعیل خان کې اسکیډن شوی و وفات شو. 9مه ورځ یې ده. څو ورځې تېرې کړې وې؟ 3 که څو؟ دلته 4 که 15 ورځې تېرې کړې. دوی تا بیا خپل کور ته راوستل؟ او جي دوی م بس راوته دوی هلته زه خپله بیمار یم. ما وې زه به هلته ځم راځم دلته مور مې هم ټول به یوازې د هغې پرهېز هم و بس دلته راړي پراته یم. د دې کور څو کرۍ ورکوې؟ 3000. ته ورکولی شي؟ بس الله ته اسانه ده. کلي علاقې خلک څه دغه کوي کومه؟ بس داسې لا چاته پته نشته. پته نشته. هاي او دوی هم د ځان سره دیره کړل؟ او نو بس واړه دي ټول. دوی هم په کرۍ اوسېدل؟ او جي دوی هم په کرۍ اوسېدل. اوس په یو کمره کې دا ژوند کوي؟ او بس بالخال خو یوه کې خوراک څښاک بس څه کله لږ او کله ډېر. هسپتال ته کله ځي؟ او ولې نه چیک اپ لا یو شي له بل شي هغوی وایي چې بله میاشت کې اخري تاریخونو کې راشئ اپریشن به له کوو چیک اپ به کوو. بس ستا موبایل نمبر څه دی؟ 0302 550 5412. څنګه؟ 0302 550 5412. صحیح. ستاسو نوم دی؟ صاحب رحمان. پلار دې څه نوم و؟ عطاورحمان. عطاورحمان صاحب. عطاورحمان صاحب شهید دی یقینا چې هغه د حادثاتي مرګ ښکار دی. راشئ بچو ټول راشئ چې د پرم کې مو خیم راشئ. دا وګورئ چې ټول خوراک له خولې دي. څه په دې موقع بس زه ویم چې دا قدوي سره رسېږم دا دوکړې د قدي بس نه جوړه پروت دی نو. دا ستا ورور دی؟ دا مې ورور دی. دا سبق ویلی دی؟ نه نه مې دی ویلي. سپارې هم دې نه دی ویلي؟ سپارې مې ویلي. پلار لاړه؟ لاړه. اوس ژوند څنګه تېرېږي؟ بس دغه دی چې خلکو ته ګوري داسې بس تېرېږي بس داسې ګډوډ تېرېږي. دې کور کې تاسو ژوند کوئ؟ او مور دې څه شوه؟ مور مې پرهېز دی.
او ورور هم درته بیمار دی؟ ورور هم بیمار دی. مور مې معذوره ده، کټ کې راته پرته ده. ښه مور دې معذوره ده؟ په یو لاس په پالج وهي. ستاسو زمونږ ګاونډیان دي چې ستاسو ګاونډیان دي. دې باره کې څه ویل؟ په دې باره کې دا وایم چې د مور یې معذوره ده او پلار هم د خدای پاک واغېستو. دا ماشومانان یتیمانان دغه شان پاتې شو او د پاره د خدای ورسره څه امداد. کتونکو دا وګوره جي، دې کې ستا کوم وروڼه دي؟ دا مې وراره دی، دا مې ورور دی، دا مې وراره دی، دا مې ورور دی، دا مې خور دی، دا مې ورور دی. دا خور ده. ښه راشه دې خواته ته. دا هغه خو یو کنډم دی، خو کنډم پروت دی، او ده باندې ذمواري ده. ستاسو نوم دی؟ وحید الله. وحید الله ته څه کار کوي؟ ولې څه کار هم نه کوم. سکول وې؟ نه نه سکول هم نه وې؟ نه کار هم نه کوي؟ نه. نو کور داخل ویني؟ ولې چې راشي نو وړه دې نه غواړي چې څه کار وکړم؟ ولې نه، څوک میلي نه که نه مزدورۍ کوي. څه کسب دې زده دي؟ والله بس اسکول ته ځو، بس دغه هم بس هغه هم پرېښود چې پلار مې لاړو. بس اوس چې چا له ورځم مې مزدورۍ کې دومره نه یم. ورور ته بیمار او خویندې ته په کور؟ نو 5 وروڼه. 5 وروڼه سره خویندې. پلار دې تبلیغ کې وفات شو؟ بهر ملک ته ځي؟ نه. ولې؟ نو اوس دې لیږي؟ ولې نه بیا خو شهادي کارت دې جوړ دی؟ نه نه. څونه عمر دی؟ ولا یو 12 کاله عمر مې. سکول دې څونه وخت وي؟ څومره دي؟ ولا یو 2-3 کاله مې وي بس. صرف 2-3 کاله. کتونکو خو دوی سره زه ډېر بحث وکړم. تاسو وینئ دغه کور چې ټول خوراک له خولي دي، 4 خویندې، 5 وروڼه. په 5 وروڼو کې یو کنډم، دا بل چې کوم دی دا هم د کار نه دی، ځکه چې په دې حالاتو کې کار نه کوي او داسې ګرځي. نو له شهادي کارډ هم نه دی جوړ، 12 کاله عمر دی او د دې کور 3000 روپۍ کرایي ورکوي، د کرایې په کور کې دی. دغه تور سرې ورته ناست دي، د هغې کور والا هم ده، د هغه 3 بچي دي، دا کوم چې معذوره دی پلار هم لاړه، دې ته تر اوسه بیلو. اوس را یو ځای شو، د یو کور کرایي ورکوي چې په دې کور کې به دوی شپه څنګه کوي. ستاسو سامان خورڅه داسې پروت دی لتاړ لتاړ؟ همداسې راچلول لاس هم کړی نه دی. راچلول هم دی خو لاس هم کړی نه. چېرته دې کمره کې وده کېږي؟ دې وړې کمره کې وده کېږي. دې وروڼو ته چې ګورې دا ماشومان بس زړه باندې خو مې ډېر ارسي، څوک الله کار ده. او څه ویم نه د کچن څه وړه مړو شته؟ بس وړه ښه شته. کتونکو دا د دوی د کچن سامان هغه زموږ په درو کې چې کوم دی ګورئ، دا ګورئ دا هم خالي دی. دا چې کوم دی نو چکني کړې ده، دې کې هم څه نشته، دې کې هم څه نشته. ډېر خلک ماته وایي ته وایي د خلکو کچن ښې، نو زه یم چې سم په غور درته وګورم. کتونکو موږ سره یو ورور دلته دې ځای ولاړ دی ګاونډه، چې د هغه په وینا باندې هغه راسره رابطه کړې وه. څه وایه دې باره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. موږ له خو خالان کې څوک راتللی هم نه صحافیان، تا سره م رابطه وکړه، نو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. دا کم کورنۍ چې کوم ده دا ډېره زیاته غریبه ده، د دوی نه مخکې څوک شته نه وروسته. چې کوم والد صاحب و هغه خو ترې لاړه، اوس دا ټول لکه واړه دي او دا یو هلک پکې دی. نو زه وایم چې د دې ځای چې کوم مالدار خلک دي، که چا ولې چینچي واغېسته، نو زه د کور هغه رزق ذریعه به روانې شي. حالان کې دوی بیګا ولا دغه م وکړو، چاندی م وکړله، هغه هم 300,000 روپۍ راغونډه شوه. نو دا خو د 300,000 روپو کار نه دی، دا خو نن سبا ډېره زیاته ګراني ده. نو عوامو ته زموږ دا پیغام دی چې د دې کور سره امداد کول ډېر ضروري دی، ځکه چې الله پاک تاسو له مال خال درکړی دی او دا داسې ځای کې ورکول پکار دي چې لکه نن موږ تاسو ته دا ویډیو کوو او دا تاسو ته په سکرین ښایو. نو بس د دوی نه بل غریبانان زما په نظر کې خو د سره شته دی نه. کتونکو دغه ټولې خبرې اترې تاسو واورېدې. یقینا چې الله سره تجارت کوئ نو دا خلک په خپلو مرستو کې یاد وساتئ، خو ایخ بنیغه ورسره امداد کوئ نو دغه رور سره رابطه کولی شئ. نور په دې ویډیو باندې زموږ اکاونټ هم چلی، زموږ نمبر هم پې چلی، خو موږ سره رابطه کوئ او موږ ته رالیږئ نو موږ به دلته کې رارسو. یو سړی وځي په خپل لاس ورکوم، موږ سره رابطه وکړئ، دې کور ته هم راولو. دلته کې 2 کوره دي، خو دا ده چې موږ به په یو کور حسابو، هغه الریډي مات کنډم دی پروت دی او هغه ته چې کوم دی نو 4 خویندې او 3 وروڼه، د هغه سره 4 بلکې هغه سره 5 4 وروڼه
4 خویندې د هغه ښځه 3 بچي مور نو ډېر غټ ټبر دی په دې کور کې ډېر غټ دغه دی لکه په دې حالاتو کې ما کته د دې ماشوم دا بوټان چې زه ګورم په کار چې د چپړې وي خو دا بوټان اچولي دي انتخابي د غربت نه تیر خلک دي ضرور یې مرسته وکړي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې د داسې غریبانانو په حال باندې رحم وکړي او الله دې خلکو ته هدایت وکړي کم خلک چې د غریبانانو دشمنان دي داسې غریبانان متنازع کوي د داسې غریبانانو د خولې نه نوړی شکولو کوشش کوي نو د خلکو زړه مات شوي دي دا ورور وایي ما یو شمېر خلکو ته کالونه وکړل څوک رانلل نو بس خلک هم اوس هغه شانتې په دې نه راځي چې دلته کې غریب له ویډیو کې نو غټه لکۍ به د پسې شاته وتړي بهرحال تر کومې چې ژوندي وو نو زموږ به دغه کار رواني کارونه د الله پاک دي او موږ چې کوم دی نو ښودنه ده نور نظام الله پاک چلی چې موږ نوم راغلی نو بیا هم دا 12 کسان چې کوم دی نو دا رزق ول الله پاک ورکو چې موږ رالو انشاءالله دې نه به ول خدای پاک ښه ورکوي نو ضرور یې مرسته وکړي مننه